یو کتاب دی، دا یو کتاب، و انه لکتاب عزیز، دې په ټولو کتابونو باندې دی الله وی باندې، دا نور ټول کتابونه د دین لاندې کوي، مخلوق د دین لاندې کوي، عدالتونه د دین لاندې کوي، پارلیمنٹ د دین لاندې کوي، قومي او صوبایي اسمبلی د دین لاندې کوي. انه لکتاب عزیز، دا ډیر اعلی او زورور کتاب دی. ولی لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. دا د هغه حکیم او حمید د طرف نه راغلی، دې ته نه د مخکې نه باطل راننوتی شي او نه د شاته نه باطل راننوتی شي، دا باطل نه بالکل پاک کتاب دی. دا افسوس خبره ده چې کله زمونږ حالات داسې دي چې مونږ آپس کې ډلې ډلې شو، د الله د کتاب پسې نور کتابونه رالل، زه هغوی ونیو، بیان د هغې کېږي، او تاسو به وایئ چې یاره دی ولې د دې کتابونو مخالفت کوي؟ نو ګوره دغه کتابونو کې حق هم شته دی، باطل هم شته دی، صحیح هم شته دی، غلط هم شته دی. انسان کتاب دی که نه؟ لکه تبلیغی نصاب تاسو واخلئ، حکایات صحابه وګورئ، تاسو فضائل اعمال تبلیغی نصاب حکایات صحابه، حکایات صحابه کې هغه د مالک ابن سنان او د زبیر رضی الله تعالی عنهما د دواړو نه روایت راوړي. اوس بظاهر خدا روایت ته کنه خلک وایي دا خو حدیث راوړل، لیکن دا حدیث نه دی. د حدیث لپاره اصول دا دی چې حدیث به هغه چې هغه د الله د کتاب مطابق وي، دې ته اصول د درایت وایي، چې کله د الله د کتاب نه هغه خلاف هغه بیا حدیث نه دی، هغه موضوعي روایت منګړت ته روایتونه خو ډیر دي، صحیح هم شته او غلط هم شته دی. اوس هغه روایت کې څه دي؟ تبلیغی نصاب کې دا لیکلي دي چې پیغمبر علیه السلام د دوه صحابو ته د خپل وجود وینه ورکړه، وینه تې وتلې وه، هغې ورکړه، وایي دا لاړ شئ چېرته یو ځای کې خښ کوي، خښه کوي. هغوی لاړو، واپس راغلل، د الله پیغمبر تپوس وکړو څه چل وکړو؟ یا چې خښه وړه کم ځای، یا خو مونږ وسکله. اوس ګوره قرآن څلور ځای، یو ځای نه، سورت بقره، سورت مائده، سورت انعام، سورت نحل، څلور ځای. انما حرم علیکم المیتة والدم، په تاسو مرداره او وینه بهدلې حرامه ده. وینه حرامه ده که نه ده؟ وینه قرآن څلور ځای حرامه کړله، او هغه روایت کې دا راځي تبلیغی نصاب راغستی دی چې د الله پیغمبر هغه صحابو ته ووایي چې د چا وجود کې زما وینه داخله شوه، الله په هغه جهنم بیا حرام کو، جهنم ته به الله نه غورځوي. پیغمبر داسې خبره کولی شي چې هغوی د حرام خوري او الله د الله پیغمبر دی ولا بشارت ورکوي بس جنت ستا ځای دی او جهنم در باندې حرام شو. نو ځکه مونږ وایو چې دا کتابونه دې کې صحیح هم شته، غلط هم شته. قرآن وایي ولا تلبسوا الحق بالباطل، د حق سره باطل ګډوډ کوئ مه. یو کتاب دی، دا یو کتاب، و انه لکتاب عزیز، دې په ټولو کتابونو باندې دی الله وی باندې، دا نور ټول کتابونه د دین لاندې کوي، مخلوق د دین لاندې کوي، عدالتونه د دین لاندې کوي، پارلیمنٹ د دین لاندې کوي، قومي او صوبایي اسمبلی د دین لاندې کوي. انه لکتاب عزیز، دا ډیر اعلی او زورور کتاب دی. ولی لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. دا د هغه حکیم او حمید د طرف نه راغلی، دې ته نه د مخکې نه باطل راننوتی شي او نه د شاته نه باطل راننوتی شي، دا باطل نه بالکل پاک کتاب دی.